خو راځه ما سره یو څلور پنځه ورځې وکړه که ته د الوا نه سیکنډ نه شوې زه به جرم در دا راځه تا به په کور کې چې ته میاشت پس هم الوا نه یې خوړلې هغه لیټه الوا نه چې اوړو کې ګوړه موړه واچوې ویله نه ځکه ما الوا خورم چې هغې کې د بادام او د پستې او د چلغوزو چکې میده شوي هغې کې سوچه غوړي پراتی په خدای چې هغه بین د باندې ولګوم جنت ته رسې راځه ما سره وګرځه چې پته ما ته یو ځل ډاکټر وي دا شوګر مې لږ زیات شوی نو ما ته ډاکټر وي الوا به نه خورې خواږه به نه خورې پستې او بادا شیدونه ویدونه بند ما زه بس ټیک ته نه بیا خورو ډېر هم خوړلې یو هلک ما ته وایي وجي ډوډۍ خو دې خوړه خو الوا به زه راوړم ما خدایه او هغه راته دونه صفتونه وکړل وی مور مې دله بېګا الوا شروع کړې ده او دا چکې مې د کوي او ټوله شپې پې تېره کړې ده چې دا به سبا شیخ صاحب راځي الوا به پې خورم او دا غوزان دي او بادام څه پکې ما وی خدای راځي به کله دا الوا دومره صفتونه دې وکړل چې خدای ډوډۍ کله خلاصېږي الوا په لاره پیشو نه خوري ونه غورځېږي ته څوک بل څوک پې خدای ورپېښ نه کړي چې الوا یې راوړه پلیټ یې کېښوده نو ما ځان ته راښکنه ملګري ما ته وي تا ته ډاکټر نه و چې خواږه به نه خوري دا مې بل غم مونږ دا وی چې په لاره چې د پیشو نه وای منځ کې دا بل غم ما یې ګوره بچی دې خوا که دا چې وخورمه نو شوګر به اوچت شي نو څونه به اوچت شي 110 په ځای به 120 شي 130 به شي 150 به شي 200 به شي مې سړی نه وجني 220 دي شي 300 دي شي سړی نه وجني او مې چې نه خورم د خدای نېکبخته ټینشن پیدا کېږي هغې سره شوګر فورا 800 ته رسي هغې سره بلډ پریشر هم اوچتېږي هغې سره د زړه ټیک هم راځي دې خوا که اوس به 20 ورځې دا سوچ کوم چې هغه الوا به څنګه وه څنګه وه څنګه وه دې خوا که چې علم پرې راپوخ کړو نو ما باباجي ته ته راسې